خپل تصویران ویډیوګان به څنګه محفوظ کوئ اکثر زموږ د موبایل نه زموږ تصویران ویډیوګان چې دي دا ډیلیټ شي نو موږ د هغې لپاره بیا قسم اپلیکیشن چې دي دا رالوډ کوو موږ وایو چې هغه تصویران ویډیوګان چې دي دا را ریکور کړو خو هغه اپلیکیشن هغه تصویران را ریکور کوي چې کوم زموږ سره په فایلونو کې پراته وي زیاتکر تصویران چې دي هغه نه را ریکور کوي خو ځینې زموږ نه د فایلونو نه ډیلیټ شي نو بیا سره تصویران چې دي هغه را ریکور کېږي نو هغه تصویران چې دي هغه زموږ دپاره ډېر خاص وي نو په دې ویډیو کې به داسې طریقه زه تاسو ته ښیم چې په هغه طریقه تاسو خپل تصویران محفوظ کړئ نو هغه تصویران چې دي تاسو دوباره بیا هم را ریکور کولی شئ که ستاسو نه موبایل ورک شي یا ستاسو موبایل مات شي نو په نوي موبایل کې چې دی هم تاسو هغه تصویران چې دي ترلاسه کولی شئ نو هغه کومه طریقه ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ زه چې درته کومه طریقه ښیم نو د هغې لپاره چې دی د جیمیل اکاونټ په لګي لکه ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا په جیمیل اکاونټ کې محفوظ کېږي بیا به د هغه جیمیل اکاونټ نه چې دی تاسو ګیلري ته هر ټایم راوستی شئ خو چې هغه اکاونټ تاسو ته یاد وي چې اکاونټ یاد وي کله چې تاسو په نوي موبایل کې هغه اکاونټ کولاو کوئ نو هغه تصویران به تاسو ته هلته کې چې دی شو کېږي خو جیمیل اکاونټ چې دی دا ستاسو خپل وي داسې نه چې تاسو له د جیمیل اکاونټ بل کس راکړی که بل کس راکړی او تاسو پکې تصویران محفوظ کړل نو هغه تصویران ویډیوګان چې دي هغه کس هم کته شي نو جیمیل اکاونټ چې دی دا به ځانه په خپله رغوئ که طریقه نه راځي نو په دې باندې الریډي زموږ په یوټیوب چینل کې چې دا ویډیو موجود ده په هغه طریقه باندې تاسو ځان له د جیمیل اکاونټ رغولی شئ نو په دې کې تصویران څنګه محفوظ کېږي د هغې لپاره به زه موبایل سکرین ته او طریقه به زده کوم موبایل سکرین ته رالو په دې سکرین به تاسو ته د اپلیکیشن ښکارېږي فوټوز دا ګوګل فوټوز ایپس دی دا په هر موبایل کې خپل موجود وي په انډرایډ موبایل کې چې دی دا خپل موجود وي که ستاسو په موبایل کې دا نه موجود نو تاسو پلی سټور ته لاړ شئ د هغه ځای نه به د ځان سره د اپلیکیشن چې دی دا به رالوډ کړئ که نه په هر موبایل کې چې دی خپل موجود وي دا به د ځان سره دغه شانتې کولاو کړئ چې څنګه یې کولاو کړو موږ چې څنګه کولاو کړو نو دلته موږ ته رالل وایي د دې نه تاسو بیک اپ هلی نو که تاسو ته داسې رالل د دې ځای نه دا ټرن آن بیک اپ چې ولیکلو دا ووالو دا ودي پټ او سپین لیکل دی سیټ ته چې دا دي چې دا یو څنګه ووالل نو ډایرکټ په ستاسو بیک اپ چې دی دا به شروع شي د دې نه لکه کم بیک اپ چې دی ستاسو ټول تصویران چې دي دې ته به ورخیږي خو اکثر دا تاسو ته به نه راځي نو که دا تاسو ته نه راځي نو له پاسه به ستاسو د پروفایل له تصویر چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي که تاسو په خپل جیمیل لګولی نو به تاسو ته ښکارېږي زموږ بلې کې دا اپ چې دی دا ښکارېږي نو دا به داسې ووایي د دغه ځای نه چې دی تاسو ډایرکټ کوم ټرن آن بیک اپ دی چې لیکلی دا ودي لیکلي نو د دې ځای نه تاسو دا بیک اپ چې دی دا اخیستی شئ بل لا که تاسو وایئ چې موږ ټول تصویران نه ورخېږو موږ د خپلې مرضۍ تصویران چې دي ورخېږو نو په دې کې به ګورئ دا زموږ دا یو تصویر کولاو کړو چې څنګه یې کولاو کړو نو په دې له پاسه دا نښه ده چې څنګه دا نښه تاسو ووله نو ستاسو دا تصویر چې دی دا به لوډ کېده چې دی د جیمیل ته شروع شي ګورئ دا اوس موږ څنګه ووله له پاسه نو یې اپلوډینګ لاندې شروع شو دغه شانتې نو تصویر چې دی دا دې دغه ته ورخېږي اوس جیمیل اکاونټ ته نو دغه شان تاسو یو تصویر خېجولی شئ او که ټول خېجوئ تاسو وایئ زموږ څه ډیټا راځي او موږ یې خېجو نو د دې ځای نه چې دی تاسو ډایرکټ خېجولی ټرن آن بیک اپ چې لیکلی د دغه ځای نه تاسو ډایرکټ خېجولی شئ په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې کې چې دی 15 جی بي ځای تاسو له درکړی 15 جی بي پورې چې دی تاسو دا پول کولی شئ لکه د 15 جی بي نه خوا چې دی بیا به تاسو په پیسو باندې هلی لکه لا لاندې 100 جی بي لیکلی نو دا به بیا تاسو په پیسو هلی او د 15 جی بي پورې چې دی دا تاسو فری په خپل جیمیل اکاونټ کې چې دی تاسو جمع کولی شئ بس په دې طریقې سره تاسو په خپل جیمیل اکاونټ کې تصویران ویډیوګان چې دي دا محفوظ کولی شئ بیا که تاسو دا واپسې ګیلري ته راولئ نو هم په دغه ځای کې په یو تصویر باندې زور کوئ او له پاسه به درې ټاکې تاسو ته ښکارېږي په هغې زور وکړئ ډاونلوډ آپشن به هغه ځای نه یې را ډاونلوډ کوئ دا به ستاسو په ګیلري کې چې دی هلته به تاسو ته شو کېږي دا په ډیټا باندې چې دی په هغې باندې تاسو په جیمیل اکاونټ کې چې دی محفوظ کوئ نو که بیا سبا ورځ ستاسو نه ډیلیټ شي نو تاسو د دغه ځای نه ترلاسه کولی شئ په دې وخت کې خو به ستاسو ډیټا ضایع کوي خو بیا چې ستاسو دپاره کوم خاص تصویران دي بیا تاسو د هغې لپاره قسم اپلیکیشن رالوډ کوئ نو چې د اوس نه تاسو محفوظ کړئ نو بیا به دغه تصویران چې دي تاسو په نوي موبایل کې هم راغستی شئ او که زوړ موبایل یې په هغې کې هم دوباره د هغه ځای نه چې دی را ریکور کولی شئ